نن ماته سټډي کو پیج نمبر 184 دغه ډایپول فورسز ماته سټډي کړل. 183 پیج باندې خالی یو دانه پیراګراف پاته ده. هغه پیراګراف خالی اگزامپل ده پشکې ډایپول فورسز باره کې یو اگزامپل دغه ماته سټډي کو. نو ماته اول لیکچر کې چا وویل انٹر مالیکولر فورسز دو مالیکولز کے بیچ میں اور انٹرا مالیکولر فورسز جو ایک مالیکول کے اندر فورسز ہوتی ہے. انٹرا مالیکولر فورس جو سب سے اسٹرانگ ہے اور انٹر مالیکولر فورسز جو ویک ہے. انٹر مالیکولر فورسز کی ماته ټایپس ویل. اول ټایپ څه ده ډایپول مومنت ډایپول فورسز هغه ماته سټډي کو. اوس خالی یو اگزامپل سټډي کو. نو کوم څه ډایپول فورس هغه انټر مالیکولر ده او انټر مالیکولر فورسز دي هغه ویک دي. ټیک سو. نو کوم څه ګوره دلته ګوره دغه اگزامپل کې ماته به بعد کې ریډینګ وکړو. مطلب دلته دوه کمپاوند در اخیستي دي. یو ته اسیټل ډی آی ډی آی یو ته پروپین ای. ټیک سو. اسیټل ډی آی څه ده هغه پولر ده. ټیک سو. او پروپین څه ده هغه چې ده نان پولر ده. ٹھیک سو. پولر مطلب پازیټیو یا نیگیټیو چارج پی ای پارشل پازیټیو که پارشل نیگیټیو یا کمپلیټ پازیټیو یا کمپلیټ نیگیټیو فرق یې نشته. مطلب چارج پی ای. نو دوه کمپاونډز ما راخیستي دي. یو ته اسیټل ډی آی ډی آی یو ته پروپین ای. اسیټل ډی آی چې ده هغه پولر ده. هغه باندې مطلب پازیټیو نیگیټیو چارج شته. پارشل پازیټیو پارشل نیگیټیو. او پروپین چې ده هغه نان پولر ده. هغه باندې یو چارج هم نشته. نو پولر کوم اسیټل ډی آی چې هغه پولر ده. نو پولر ده نو کوم انټر مالیکولر فورس دی جوړوي. یو اسیټل ډی آی له بل اسیټل ډی آی مالیکول څخه کوم فورس ډیولپ کی کوم ډایپول فورس جوړ کی هغه څنګه هغه ډیر سټرونګ وي. ټیک سو. ولی پولر ده نیگیټیو پازیټیو پکښې ده. ټیک سو. نو ځکه هغه چې ده فورس ډیر سټرونګ ده. انټر مالیکولر فورس ډیر سټرونګ ده. لیکن که ماته پروپین مالیکول راواخلو هغه نان پولر ده. چارج نشته پیس چارج نشته. کوم دوی انټر مالیکولر فورس جوړوي ډایپول هغه به هم څنګه هغه به هم ویک وي. ټیک سو. نو انټر مالیکولر فورس کم ویلیو ده نه اسیټل ډی آی مابینګ کم ډایپول فورس ده. هغه ویلیو څو ده 20.85 سنټیګریډ ده. مطلب که ته یو اسیټل ډی آی او بل اسیټل ډی آی مابینګ کم ډایپول مومنت فورس جوړ شوی ده. هغه که ته ماته ته به څونه انرژي ورکوي 20.85 سنټیګریډ ټمپریچر ورکوي. بیا هغه فورس ماتیږي. لیکن پروپین چې ده هغه نان پولر ده. هغه کم انټر مالیکولر فورسز دي یا ډایپول فورسز دي هغه څه دي ویک دي. نو هغه زر ماتیږي. نو څون ټمپریچر ورکوي -42.15 مطلب ماینس کې دونه کم ټمپریچر به ورکوي هغه به مات شي. ٹھیک سو. نو higher will be the boiling point of the point. For example, propane and acetaldehyde. Propane or acetaldehyde دو molecules both have same molar mass. دو بل خوبي چې د دغه خپل molar mass same ده. مطلب یو رنګ وزن ده دو molecule. But different strength of intermolecular force. لیکن د کم intermolecular forces دي. دغه molecules مابین کم forces دي هغه different دي. نو موږ ګورو څنګه ډیفرنٹ دی. د بوایلینګ پوینټ اف اسیټل ډی آی د بوایلینګ پوینټ اسیټل ډی آی کوم بوایلینګ پوینټ ده هغه څو ده 20.85 سنټیګریډ ده. ټیک سو. او کوم چې نان پولر پروپین چې ده هغه څو ده -42.15 ده. ٹھیک سو. This is because the cell the polar molecules have stronger intermolecular force attractions. کوم چې پولر مالیکولز دي هغه کار پولر مالیکول. لیکن دغه اگزامپل کې اسیټل ډی آی هغه پولر ده. نو هغه څنګه نان کوم چې پولر مالیکولز دي په هغو کې انټر مالیکولر فورسز سټرونګ وي او کوم چې در چی سټرونګ وي در نان پولر مالیکول سټرونګ وي. The electrons in the polar molecules can form instantaneous dipoles. मतलब एक instantaneous मतलब एकदम dipoles जोड़ई. So all polar molecules also show London forces. دا بیا بل فورس هغه ماته بعد کې فی الحال آخر جمله باندې ډېر فوکس مه کوه. ټیک دا انسټنټینیس باکس ده. دا خبره ماته وکړله. او اوس کوم دا نیکسټ پیراګراف چې ده دغه ماته څو خبرې کوو دا خبرې کوو خالص کوم دا ماس په بلو کې لیکلی زه خالي دا رسم جواب کوم. نو کوم چې انټر مالیکولر فورس ده هغه مطلب سولیبلیټي باندې څنګه اثر انداز کوي. مطلب یو انټر مالیکولر فورس ده دا ډایپول فورس ده. ټیک دا مطلب تعلق یې څنګه ده له سولیبلیټي سره څنګه تعلق دی. یو شی څنګه زر ډول ډیزول کیږي نه ډیزول کیږي کم ډیزول کیږي. انټر مالیکولر فورس په څنګه یي چې سولیبلیټي زیات یا سولیبلیټي کم وي نه. مطلب انټر مالیکولر فورس سولیبلیټي څنګه افیکټ کوي سولیبلیټي باندې څنګه اثرات اچوي. ٹھیک سو. فرض کړئ ګوره دا یو رول همیشه په ذهن کې وساته. کوم چې پولر مالیکولز دي هغه به پولر مالیکولز کې ډیزول کیږي. مطلب اگر پولر کمپاوند به راواخلو نو به پولر کې ډیزول کیږي.
او که نان پولر موږ راواخلو هغه به په نان پولر کې ډیزالو کیږي. دغه ته یای लाइक डिजोल्व लाइक्स. ठीक सो मतलब अगर पोलर कोई चीज़ हम उठाते हैं तो उसको पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व करेंगे. ठीक है. और अगर हम नॉन पोलर कोई चीज़ उठाते हैं तो उसको नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व करेंगे. दा सही ने هغه څنګه एग्जांपल ګوره سولوټ هغه شی ته هیڅ مطلب ته یو شی ډیزولو کوي او سولوینټ هغه شی ته هیڅ مطلب یو شی ډیزولو کیږي پشکې. اوس فرض کړئ اوبه دي هغو کې هغه څه شی سولوینټ ده. ټیک سو او کوم څه سالټ ده هغه څه شی ده هغه سولیوټ ده. نو سولیوټ راولاړ سي چې کې ډیزول سي سولوینټ کې ډیزول سي. نو فرض کړئ مالګه ته راواخیستل NaCl هغه چې کې ډیزول کیږي واټر کې ډیزول کیږي. نو دا موږ लाइक डिजोल्व लाइक وګوره نه ګوره کوم څه NaCl ده هغه هم پولر ده واټر څه ده هغه هم پولر ده. نو پولر ډیزولز ان پولر. ټیک سو دغه ده. نو دا شی ودغه کې او که ته نان پولر راواخلې هغه ته په پولر کې ډیزولو کوي بیا نه کیږي. فرض کړئ اوبه پولر دي ته یو نان پولر مالیکول راواخلې په اوبو کې واچې هغه نه ډیزول کیږي. فرض کړئ غوړي دي غوړي نان پولر دي اویل نه پولر هغه نان پولر ده نو هغه ته په اوبو کې واچو اوبو کې نه ډیزول کیږي همیشه په بالا لیئر پې پروت دی. نو نان پولر when dissolved in polar cannot be dissolved when mixed with polar with non cannot be dissolved. ولې هغو کې ولې نان پولر او پولر مابین کې باونډ نه جوړیږي کوم څه ډایپول باونډ هغه نه جوړیږي. ګور انټر مالیکولر فورسز also have an effect on solubility باندې هم افیکټ کوي. dissolve like like dissolves like the polar molecules dissolve in polar solvents. अगर हम एक polar molecule की polar solvent की dissolve को non polar molecules dissolve और non polar solutes non polar solvent की dissolve कर देला इसमें. The polar molecules are not dissolving in non-polar. که موږ polar molecule راول هغه په non polar کې نه ډیزولو کیږي. واټر فرض کړئ موږ راواخلو is polar liquid polar ډول په هغه باندې partial negative partial positive charge ده and can be mixed with other polar molecules such as ethanol کوم څه الکوهol ده نه دا شراب دغه کې او اسیټیک اسید مطلب اوبه موږ راواخلو هغه دغه دوه شیانو کې ډیزولو کیږي ethanol او اسیټیک اسید کې and cannot او دغه اوبه cannot mix with non polar liquids or کوم څه دغه اوبه دي دغه non polar شیانو کې نشي ډیزول کېدلی such as gasoline یا oil. Therefore the oily stains on cloth cannot be washed away with water. نو لزکه کم موږ په کپړو باندې غوړي ولګیږي غوړي شي اویل چې شي هغه نان پولر لیکن ته خالی په اوبو باندې صفا کوي هغه نه صفا کیږي اخر یې نه وځي. ټیک څه ولې هغه اوبه ستي هغه پولر ده او کوم څه غوړي کالو باندې توسي وي هغه چې نان پولر ده. نو دا دواړه اپس کې ریاکشن نه کوي صفایي نه کیږي لزکه بیا موږ سوډا موډا دا شی استعمال کوو. اوس د ورځ نن ورځ کوم څه امپورټنت ټاپک دا غږ ده هایدروجن بانډینګ ده. هایدروجن بانډینګ مست خلاصي چې مطلب د هایدروجن ده هغه یو باند جوړوي. ٹھیک سو دغه سمجاو کېدل لمخه دا ډیفینیشنز لیکل ده فورس اف اټریکشن attraction force the between partial positive hydrogen atom hydrogen باندې کوم partial positive charge ده دا کوم څه ګور hydrogen bonding مابین کې ده کوم څه د hydrogen atom سره هغه باندې کوم partial positive charge راغلی دا هغه مابین کې اور ابل molecules کوم lone pair of electronegative ګوره مطلب hydrogen bonding سره هغه دوه molecules مابین کې یو molecule باندې hydrogen ٹھیک سو hydrogen partial positive وي او بل کوم څه اټم وي ٹھیک سو هغه باندې کوم چارج وي هغه باندې به partial negative charge وي ٹھیک سو او هغه لون پر سره د hydrogen bond جوړیږي. simple is that کې مطلب hydrogen bonding څه ده هغه چا مابین کې هغه bonding هغه hydrogen partial positive atom اور دویم کوم څه molecules کوم lone pair electrons دي هغه مابین کې دا bonding ده. ٹھیک سو نو لون پیر بیا چشته هغه زه در سمجاوم. the force of attraction between partial positive hydrogen atom partial positive charge د hydrogen atom باندې هغه مابین کې دا او بل molecules کوم لون پیر کوم دویم اټم دغه چې د الین الکترونیګیټیو وي هغه به الکترون کینچنې کی صلاحیت به زیات دي او هغه کم ده هغه کم لون پیر دغه دوه مابین کې hydrogen bonding فرض کړئ اوس ګوره دا HF ده نه دا اوس بیا بس ترسم یو کوم مطلب hydrogen bonding
یو مالیکول کې سي هایدروجن پارشل پازیټیو او په بل مالیکول کې سي یو هایلی الکترونیګیټیو اټم هغه مابین کې هایدروجن بانډینګ دی. زه اوس در سمجھاوم دا دا ډیفینیشن خالي در سمجھاوم. ټیک ګوره لون پیر اف الکترونز څه ته وایي. ٹھیک سو فرض کرے دا درې دانې یو دوه درې دا درې سره وینې ګوره ما هغه د ایگزامپلز دي نه دا یو شی ده لیکن ما په درو طریقو باندې اظهاره کړی ده. اوس ګورئ ایچ اف دا چې د هایدروجن فلوراید دا یو مالیکیول ده. ټیک سو او دا بل ایچ اف ده دا یو ایچ اف ده دا بل ایچ اف ده. ټیک سو دا یو مالیکیول ده دا بل مالیکیول ده. دغه دو مالیکیول کې کم باونډ ده انټر مالیکولر فورس ده. هغه انټر مالیکولر فورسز ته اوس به موږ څه هغه ته هایدروجن بانډینګ یایو. ټیک سو انټر مالیکولر فورسز مختلف قسمونه ول. اول قسم ماته وایي ډایپول او دا دویم قسم د هغه څه ده هایدروجن بانډینګ. نو دغه اگزامپل کې ما راخصه دی ایچ اف مالیکول راخصه دی هایدروجن فلوراید مالیکول ده بل ایچ اف هایدروجن فلوراید مالیکول ده. دغه مابین کې ما ته وکوت انټر مالیکولر فورس ته دو مالیکولز مابین کې فورس ده هغه ته څه یایي اټریکشن والا فورس ده هغه ته څه یایي هایدروجن بانډینګ. ټیک سو ولې هایدروجن چې انوالو ده خامخا نو لږ هایدروجن بانډینګ ورته یایي. هایدروجن بانډینګ به همیشه خامخا هایدروجن انوالو وي. او دغه شی ما لاندې بیا لږ زوم کړی ده. دغه ایچ اف ته ګوره ایچ اف وګوره ایچ اف مابین کې مې ګوره یو باونډ ده هغه انټرا ده. ټیک سو هغه باندې کار مه لره. ټیک سو او دغه ایچ اف مابین کې مې یو بل باونډ هغه ته وینې انټرا ده لیکن دغه که بیا ظاهر کې دغه شی وینې بیا دغه کم باونډ ده دا کم دو مالیکول مابین کې هغه څه ده انټر ده. ټیک سو انټر مالیکولر ده. اوس ته وګوره لون پیر اوس ته یایي اوس ته ګوره دا وینې دا یو مالیکول که زه زوم کوم دا بل مالیکول دې خوا ته زه زوم کوم. ټیک سو اوس فرض کړئ دا مالیکول ما زوم کو. ټیک سو نو هایدروجن ګوره دغه مابین کې کوم الکترون ارینجمنټ سره هغه باندې فوکس کوو. ټیک سو ګوره هایدروجن ده هایدروجن چې ده یو الکترون سره ده هایدروجن سره. ټیک سو او کوم څه فلورین ده فلورین وینې دا که ته وګورې په پیریډیک ټیبل کې دغه په آخري شل کې څو الکترونه دي 7 الکترونه دي. مطلب فلورین اټم که ته راواخلې هغه ټیک سو هغه کې په آخري شل کې څو الکترونه دي 7 الکترونه دي لیکن په ټوټل الکترونه څه دي فلورین 9 الکترونه دي. فلورین اټم که ته راواخلې هغه په اول شل کې 2 الکترونه دي. ټیک سو اور په آوټر موسٹ شل یا دویم شل کې څو الکترونه دي 7 الکترونه دي. نو ټوټل څو الکترونه دي فلورین کې 9 الکترونه دي. فلورین که ته راواخلې فلورین اټامیک نمبر هغه څو ده 9 ده مطلب 9 الکترون پکې دي. نو په اول شل کې څو الکترون راغلل 2 الکترون راغلل. ټیک سو ولې اول شل کې گنجایش 2 الکترونه ده. نو څو الکترون پاس شول 7 الکترون پاس شول. 7 الکترون به چیرې دا بالا شل کې به کې شل او ال شل کې به څو الکترون 7 الکترون وي. نو موږ همیشه باونډ لیکو موږ اوټر موسٹ شل الکترون ظاهره کوو. ټیک سو کم چیرې څه باونډ جوړیږي هغه الکترون کم الکترون باونډ جوړوي. اوس فلورین ده یا هایدروجن ده هایدروجن په آخري شل کې څو الکترون دي یو الکترون ده او فلورین په آخري شل کې څو الکترون دي 7 الکترون دي. نو هایدروجن به یو شیر کې فلورین به یو شیر کې نه دا دوه دانې جوړ شول دوه دانې شیر دي. ټیک دا دانې شیر شول. نو فلورین سره څو الکترون پاتې شول دوه دغه دي دوه دغه دي دوه دغه دي. ٹھیک سو نو دغه کوم الکترون باونډ نه ده جوړ کړی هغه الکترون ته سمپل از دیټ لون پیر اف الکترونز یې ولې هغه الون دي هغه فارغ ناست دي. ٹھیک سو ٹھیک سو نو فلورین وینې او هغه په پیر په شکل کې دي دوه دوه جوړې دي وینې نو دا درې دي نو ټوټل 6 الکترون دي او 3 پیرز دي. نو فلورین کې څو لون پیر الکترون دي 3 لون پیر الکترون دي 1 2 3 لون پیر الکترون هغه الکترون دي هغه اوټر موسٹ شیل کې هغه الکترون چې چا باونډ نه ده جوړ کړی هغه ته لون پیر اف الکترونز یایي. نو اوس ګوره دا اوس د لون ګوره اوس دا ډیفینیشن ته ګوره د هایدروجنز ده هایدروجن پارشل پازیټیو وي دا وینې یو مالیکول کې هایدروجن پازیټیو ده هغه باونډ له چا سره جوړ کړی دی هایلی الکترونیګیټیو الکترون سره فلورین سره او د هغه له چیش سره د هغو الکترون سره تعلق جوړ کړی ده باونډ یې جوړ کړی دی انټر مالیکولر فورس یې جوړ کړی دی. ٹھیک سو دا شی سو نو لون پیر دغه ته یایي او کوم چې باونډ پیر دی هغه باونډ پیر دا کوم چې باونډ جوړ کړی ده او دا چې ده هایدروجن باونډینګ کې حصه اخلي.
ټیک شو. اوس که ته دغه چې ته وګوره دا رنګه شي ته وګوره هایدروجن او اف ته وګورې نه دا نه دوی مطلب نور الکترون پرېږده لون پیر خالي دوه الکترون ته وګوره کوم څه شیر کړي دي دوی سره. نو فلورین څه د هغه ته موږ هایلی الکترونیګیټیو الیمنټ یایو. هغه دا وجې چې فلورین څه ده په الکترون باندې زیاته قبضه وي. مطلب که دوی هایدروجن د الکترون ده دوی اپس کې ډیسایډ کړي چې ما ته الکترون شیر کوو هایدروجن هم خپل الکترون ورکړي فلورین هم خپل الکترون ورکړي. نو شیر کېدل مطلب دا مابین کې پراته وي نه به یې تور نه ځي نه به یې تور نه ځي لیکن د فلورین کم الکترونیګیټیو پاور ده هغه زیات ده. نو فلورین دواړه الکترون ځان ته راکش کړي. نو له ځکه باندې فلورین باندې کوم چارج دی پارشل نیګیټیو او هایدروجن باندې کوم چارج دی پارشل پازیټیو. ولې هایدروجن چې الکترون روان دي د الکترون کوم خواته د فلورین خواته دي. نو فلورین ګوره دا رنګه اگزامپل دی دا داسې د هایدروجن د فلورین ده. هایدروجن چې ده لیس الکترونیګیټیو ده الکترون کینچنې کې صلاحیت کم ده. فلورین څه ده هغه زیات الکترونیګیټیو ده. نو دوی اپس کې اوس مطلب باونډ جوړوي. کوم باونډ انټرا مالیکولر انټر نه انټرا ودین مالیکول. دا فرض کړئ دا جانان ده دا ایمل ده ٹھیک شو. اوس جانان او ایمل څه کوي مطلب دوی دوه سیبان سره شیر کوي اپس کې ٹھیک شو. دوی سیبان سره شیر کړل ٹھیک شو لیکن ایمل پې غټ ده هغه الکترونیګیټیو پاور یې زیات ده نو هغه یې ځان ته راکش کړي جنې غلا یې که نه تیزوي. لیکن جانان څه دی هغه بیا هم لګیا ده سیبان یې نیولي دي لیکن زور د چا خواته ده ایمل خواته ډېر ده. نو الکترون کوم خواته ډېر دي یا سیبان کوم خواته زیات دي ایمل خواته ډېر تللی دي. نو له ځکه ایمل باندې نیګیټیو چارج راغلی ده ولې الکترونز کوم خواته هغه خواته نیګیټیو چارج راولي او لیکن پارشل نیګیټیو د پرای نه ده راخیستله. داسې نه ده چې مطلب جانان یې جلا کو د سیبان د لاسته راغلل دا رنګه نه ده. فلحال اوس هم جانان نیولي دي لیکن ایمل جانان نه پوره پرېښي دي ایمل نه پوره راخیستي دا رنګه کیسه ده. نو فلورین او هایدروجن مابین کې دغه کیسه ده. هایدروجن چې ده جانان ده الکترون یې پوره ور نه جوړ کړې لا لیکن ځینې کللي دي او فلورین چې ده هغه الکترونیګیټیوټي زیاته ده هغه الکترون راخیستی دي لیکن پوره یې نه دي راخیستی دا رنګه مطلب. نو هایدروجن به له چا سره باونډ جوړوي ګوره یو مالیکیول کې هایدروجن هم د فلورایډ هم ده ټیک څه بل مالیکیول کې هایدروجن هم د فلورایډ هم ده. نو هایدروجن باندې کوم پازیټیو پارشل پازیټیو چارج ده هغه به چارج سره جوړوي. بل مالیکیول کې کوم هایلی الکترونیګیټیو الیمنټس د هغه له لون پیر سره به الکترون باونډ جوړوي. نور دغه ټول دغه شی باره کې لیکلی ده د ډیفینیشن د کلیر سو او دا کوم څه دي هایدروجن بانډ دی آر ناٹ ریل کیمیکل بانډ دا پر کیمیکل بانډز نه دی ولې کیمیکل بانډ چې انټرا مالیکولر دا لیکن هایدروجن بانډ دا انټر مالیکولر ده. and hydrogen bonds are that they occur between molecules or hydrogen bonding څنګه چې مابین کې molecules مابین کې these forces are special type of strong dipole forces. دا forces څنګه دي dipole forces غوندې دي لیکن less strong دي اور لیکن دا هایدروجن بانډینګ چې دا له کیمیکل بانډز کم دی ولې کیمیکل بانډز دي هغه انټرا دي او هایدروجن بانډینګ دا هغه انټر دي. نو انټر همیشه ویک کی او hydrogen bonding is 5 times stronger than dipole forces ٹھیک سو. اب پیج نمبر 183 کې سمارټه dipole forces وایي هغه ویک ده او hydrogen bonding دا هغه strong ده ٹھیک سو. نو hydrogen molecule کې یو hydrogen atom هغه باندې کوم covalently bonded to small highly electronegative کنه له hydrogen له فلورین سره اٹیچمنٹ کوي له هایدروجن له اکسیجن سره له هایدروجن نیگیټیو سوډیم ګوره هایدروجن بانډینګ کې هایدروجن له فلورین سره بانډ کړی یا هایدروجن له اکسیجن سره بانډ کړی یا هایدروجن له نایتروجن سره بانډ کړی دا درو سره کولای شي خالی ټیک سو. لیکن هایدروجن درو سره هایدروجن ستا ګوره هایدروجن چینج شي د فلورین د اکسیجن د نایتروجن د فلورین اکسیجن نایتروجن د درې سره الکترونیګیټیو الیمنټس دي. نو اول کې بچه هایدروجن مالیکول به کوالنٹ بانډ به له چا سره جوړ کړی له دغه درو سره به یو کې جوړ کړی میکسیمم له چا سره مطلب له اکسیجن سره له فلورین سره او کله کله کلورین هم ریرلی او د ادر مالیکولز سمال هایلی سچ او کوم دویم مالیکول د کله فلورین اکسیجن نایتروجن هغه چې د هایلی الکترونیګیټیو دا او الکترون کینچنې کې صلاحیت زیات ده ټیک دا خبره سره.
کوم فور ایگزامپل مالیکولز کوم اوس دغه مالیکولز وینه ایچ اف د NH3 د وینه د هایدروجن له سوډیم سره جوړ کړی د هایدروجن له فلورین سره جوړ کړی د هایدروجن له اکسیجن سره جوړ کړی دی نو هایدروجن په ار یو کې دی لیکن اکسیجن دلته ده دلته نایتروجن ده دلته اف ده ټیک شو دا هایدروجن بانډینګ in such molecules such as HF نه کله HF سي ده نه HF راواخله نه هایدروجن فلوراید fluorine atoms pulls the electrons away from the hydrogen atom دا ماته سټډي کوم چې fluorine atom دا هغه highly electronegative ده نو هغه الکترون خپل خواته کش کی کله ایملس ماته اگزامپل درکو لیکن پرایمری کش کړي and as a result this hydrogen atom acquires a positive نو کوم چې هایدروجن چې الکترون وړ نو هایدروجن چې الکترون لاړل سو الکترون لاړ نو پازیټیو چارج پر روان ده لیکن پارشل پازیټیو ده Of the unshielded positive hydrogen is strongly attracted to the lone pair of highly electronegative او کوم چې دغه الکترون پازیټیو دغه الکترون دغه کوم خطر باندې هایدروجن فلورین اټم خطر باندې فلورین باندې ذات نه الکترونیګیټیو چارج ده this نو هایدروجن atom is small inside hydrogen atoms come the size come the and can approach electronegativity very closely او کوم چې highly electronegative کله فلورین اکسیجن نایتروجن هغه خواته زیات ورکلای شوی extra strong dipole attraction پیدا کولای شوی او دغه اټریکشن سره هایدروجن بانډینګ یې ټیک بس د په خپل ایسي کې لیکلي دی ټیک بس لیکن هغه خبرې بس ماس کوم در شو هغه په خپل الفاظ کې لیک او کوم چې دا سترونګ بانډینګ اټریکشن چې جوړ دغه څه یې مطلب دغه هایدروجن بانډینګ یې د strength of hydrogen molecule depends upon the polarity of the bond ټیک سونی سے بانډ زیات پولر وي هغه نه زیات هایدروجن بانډینګ دا خبر دی کوي دلته ګوره دلته اگزامپل ضرور کړي دي ګوره وینه بالا اگزامپل 3 سلور اگزامپل کې 1 2 3 سلور ټیک لیکن ماته دا سلورم اگزامپل څه نه دا غيو دا دون امپورټنت نه ده کمپلیکس ده دا ملزه کما یا ټیک نو یو کې دوی خپل اگزامپل کې لاندې ماته ته سمپل درځي دی کاو کړی دی نه ګوره ایچ اف ته دا وینه دا یو مالیکول ده دا بل ایچ اف د بل مالیکول ده دا ایچ اف د بل مالیکول ده دا مابینګ کوم هایدروجن بانډینګ دی وینه دا رنګ ما شو کړی دی وینه دا رنګ هم شو کولای شي ایچ اف د ایچ اف ته وینه دا مابینګ هغه ده او بل دلته واټر وګوره واټر خو ټول امپورټنت د H2O د خطاب په خاص دی یو زیاتره ټیک نو H2O د ګوره د کې هایدروجن د اکسیجن ماته ولا درې الیمنټ کېدل شي نایتروجن کېدل شي اکسیجن کېدل شي او F کېدل شي نه یا دا رنګ ځکه نمونه کوم ځکه FON فون نه مطلب فلوراید هم کېدل اکسیجن هم کېدل شي N هم کېدل نایتروجن هم کېدل شي نو د کې اوس اکسیجن دا هغه واټر کې اگزامپل دی هایدروجن او اکسیجن سره مکس شوی دی ټیک نو دا یو مالیکول ده دا بل مالیکول ده ټیک نو کوم چې هایدروجن دا ونه پازیټیو چارج ده ټیک هغه چا سره باندې کړی دی هایلی الکترونیګیټیو الیمنٹ اکسیجن سره باندې جوړ کړی دی ټیک دغه دا نه اوپر ما دا نه اشاره کړی دا نه هم لیکلای شو او لیکن دلته لاندې راس بیا امونیا ته دا امپورټنت ده امونیا وینه دا یو امونیا مالیکول ده یو نایتروجن سره درو سره ملاوه ده او بل مالیکول کو ور دا بل ده دغه مالیکول د مابل اپس کې بانډ وکړي د هایدروجن بانډینګ NH3 د NH3 د رنګ هم لیکلی شوی او دا بیا وګوره دا بیا کوم ده اسیټیک اسید د واټر سره مالیکول ګوره دغه کې ټول ګوره سیم سره جوړ کړي دغه کې سیم دي دغه کې دواړه مالیکول دی پولر لیکن ډیفرنٹ دي اوس په دغه کې وګوره دغه اسیټیک اسید ده او دغه کې د واټر ده نو وینه دغه بانډ د واټر سره جوړ کړی دی وینه لیکن ریکوایرمنټس په پرکې هایدروجن په کې هایدروجن کم یو مالیکول هایدروجن پارشل پازیټیو دا بل چا سره بانډ جوړي لا بل مالیکول لون پیر الکترون سره بانډ جوړي هغه به څنګه هایلی الکترونیګیټیو وي نو کوم کته هایدروجن بانډینګ مته نه هغه څو انرژي غواړي فرض کړي 15 to 40 kg مطلب کې کیلو مطلب 40,000 وینه 40 سره k ملټیپلای کې مطلب 1000 where is the amount of energy needed to break covalent bond ګور دی مثلا کمپیریزن کې هایدروجن بانډینګ مته سونه انرژي غواړي او کوم سی کوولنت بانډ چې دا انټرا مالیکول هغه سترونګ ده نو کته یو هایدروجن بانډ مته هغه سونه انرژي غواړي او کوم سی یو ته انټرا مالیکولر کوولنت بانډ مته هغه سونه انرژي غواړي نو موږ ظاهر خبره ده کوولنت بانډز دا انټرا مالیکولر دا به زیات انرژي غواړي نو ګوره I 40 غواړي وینه 15 یا 40 پورې وینه 14 یا 20 یا 35 یا 40 مطلب 15 سے اوپر اور 40 تک دا دون انرژی غواړي او کوم چې کولنٹ بانډ مته هغه سونه انرژی غواړي 150 سے لیکر 1100 تک دون انرژی غواړي چې مته نو کولنٹ بانډ زیات ده
او کوم څه وینې دا کوم څه مالیکولز مابین کې زیګ زیګ هغه راځي نه هایدروجن بانډ اکټ از ا برج بټوین ټو الکترونیګیټیو اټم وینې ګور هایدروجن اټم څنګه پل غوندې کار کوي یو مالیکول د بل مالیکول مابین کې پل جوړ کړی ده اټ از کالډ برج بانډینګ او دغه برج بانډینګ هم یایي نه ولې د یو مالیکول بل مالیکول مابین کې برج جوړ کړي او کله کله هایدروجن بانډینګ له وجې مالیکول څنګه زیګ زیګ شي زیګ زیګ مطلب دغس ټیک شو کله دغس وینې فلورین ته وګورئ فلورین کله پورته کړلی دی بیا لاندې راکړلی دی بیا داسې کړی بیا داسې کړی بیا داسې کړی دغسې دا زیګ زیګ وینې دا زیګ زیګ دا زیډ غوندې شیپ جوړ شوی دغه ته زیګ زیګ یایي او اوس ماته پراپرټي سټډي کوو مطلب هایدروجن بانډینګ څنګه پراپرټیز دي مطلب هایدروجن بانډینګ ماته سټډي دا ټول هایدروجن بانډینګ مطلب هایدروجن انوالو هایدروجن پازیټیو پارشل پازیټیو چارج هایدروجن له چا سره تعلق جوړوي هغه درې دانې اټم کېدل چې فلورین اکسیجن یا نایټروجن دا شی ماته سټډي کوو یو د واټر اگزامپل سټډي کوي یو د امونیا اگزامپل سټډي کوي د هایدروجن بانډینګ اوس هایدروجن بانډینګ څونه سټرونګ ده څونه سخت هغه باره کې معلومات ورکړي هایدروجن بانډینګ څنګه ده other covalent هغه انټر مالیکولر فورسز کې هایدروجن بانډینګ سټرونګ ده لیکن هایدروجن بانډینګ سټیل مطلب د انټر مالیکولر فورسز ویک ده دا خبره اوس هغه باندې سو پراپرټیز ویلي که بس فرق ختم